څنګه چې په یو بدن کې په ګرده باندې دړي، که په سر باندې دړي، که په مثانه او په جگر باندې دړي، که په ملا باندې دړي، نو ټول وجود وسره په تبه کې او په بېخوبۍ کې شاملي. که د یو نوک دی خوږېده، په دې ټول وجود کې چې د سړي وجود 80 کیلو نه بری، خو د معمولي غوندې غوږ باندې تکلیف و، ټوله شپه د یخ ناسي او دا ټول بدن ورسره بېخوابه وي، تکلیف او درد سره. نو د الله نبي فرمایي د مؤمنانو مثال په یو بل باندې د رحم کولو، په یو بل باندې د خفګان کولو، په یو بل باندې د شفقت کولو، دا به داسې لکه یو بدن. که د سترګې دړه مې د ټول وجود دړه دی، که د غوږ دړه دی د ټول وجود دړه دی، او که د مثانې او د ګردې دردونه او بریخونه دي دا هم د ټول وجود دي. نو دغه رنګې په څلور کونجه دنیا کې چې کم مسلمانان اوسیږي، د دیو غمونه او دردونه دا بشری کی. بل مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ورکړو، ویل المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. یو مؤمن د بل دپاره داسې دی لکه یو آبادي چې بعضې آبادۍ بعضې مضبوط کړی. یعنې څه معنی؟ کمره کې څلور دیوالی، که د څلورو دیوالو نه یو دیوال غورځې ټوله کمره غورځېږي. یو بلاک باندې بل بلاک کلکي، په یو خښته باندې بله خښته کلکي، په یو پیلر باندې بل کلکي. نو څنګه چې دا یو خښته بله مضبوطوي، دا یو دیوال دا بل لا مضبوط کړی دی، دغه رنګې به مؤمنان د یو بل مدد کوي، د یو بل تعاون به کوي، یو بل به مضبوطوي. جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړو. زمنګ نه بیعت اغسته په درې خبرو، یو په مونځ قایمولو، دویم په زکات ورکولو، درې مرانه د الله نبی قسم اغسته په دې خبره چې ون نصح لكل مسلم، د هر مسلمان دپاره به خیر لټو، د هر مسلمان دپاره. نبی صلی الله علیه وسلم به فرمایل، ویل هغه سړی مؤمن نه دی د کې ایمان نشته چې دی ځان له څه خوښوي او بل مسلمان له خوښ نه کي. نو د دې مسلمانانو په یو بل باندې ډېر حقونه دي. یو حق یې دا دی چې د یو بل مدد به کوي، وتعاونوا علی البر والتقوى. د یو بل سره کومک کول، د یو بل سره مدد کول، د یو بل سره نصرت کول، دا یو بنیادی ذمہواری ده د مسلمانانو. بیا خاص کر چې کم مظلومان دي، د یو مسلمان په بل باندې حق دا دی چې حدیث کې جنازه ده او دعوت قبلول دي، دا دي دا دي دا دي. نو یو حق د الله نبی بیان کړی، و نصر المظلوم، چې په چا باندې ظلم کیږي د دې مظلوم سره مدد کول.